السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو رونو خویندو او هغه مسافر او کم مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند تیروي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو ناراضي شي او الله تعالی دغه ټولو مسافرو حامی او ناصر او مددگار شي. الله تعالی دې ستاسو په کورونو کې خیر او برکتونه راولي او الله تعالی د قسمه قسم مصیبتونو او آفتونو ټول مؤمنان مسلمانان وساتي. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، نن یو بهترین وظیفه لا حول ولا قوة الا بالله د دې وظیفه زه تاسو ته درکومه ان شاء الله العزیز چې 3 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي. خو په تاسو په دې طریقې سره وکړه، کومه طریقه چې تاسو ته خیمه ان شاء الله چې خبر یو پکې نه، ان شاء الله په 3 ورځو کې بدننه ستاسو حاجت الله تعالی د خپل غیبانه او خزانو ادا کوي. ها خزانه چې هغه کې کمی نشته ده، ها خزانه چې د هغه سره حد مقرر نه ده، ها خزانه چې ټول مخلوق ته غواړي او هر مخلوق ته د خپل خواهش مطابق الله تعالی ورکی. نو د الله تعالی په خزانو کې دومره کمی نه راځي، سونه کمی چې سمندر تستن ډوبه کې او هغستن به سونو بون خلی. لہذا د الله تعالی نه د غوښتلو چل زده کوي او د الله تعالی نه د غوښتلو طریقه زده کوي او په دې وظیفې سره به الله تعالی زمونږ تمام حاجتونه پوره کوي. یو حدیث مبارک کې راځي، مفهوم داسې دی چې دا د ننن می یعنی یو کم د سلو بیمارو او حاجتونو د فاره هغه دا کافی کیږي. دا لا حول ولا قوه د الله تعالی د خزانو نه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته دا کلمه میلاو شوې ده. خدا کلمه به تاسو پوره یقین سره کوئ او پوره توجه او دهان سره به کوئ. یقین په دې یقین به کوئ چې ان شاء الله چې الله تعالی به دې وظیفې سره زما هر رنګي حاجت او مقصد پوره کوي. کو چرې زمونږ ګور اپ کله چې پیناډال ګولې مونږ او تاسو اخرو، کو تاسو خیال کړی خبره غور سره ووري پیناډال ګولې چې مونږ اخرو نو کم از کم زمونږ یقین د پیناډال په ګولې باندې نعوذ بالله زمونږ یقینونه خراب شوي دي. ګوره پیناډال ګولې خو یو سیز دی، یو دوایی ده، خو لیکن اثر پکې هغه رب دی هغه رب چې هغه له زوال نشته دی، هغه رب پکې کېدلی دی چې د هغه رب طاقت سره بل څوک مقابله نشي کولی. نو زمونږ یقین په پیناډال په ګولې سار شوي. اوس په دا وظیفه د هر انسان د خپل ایمان مطابق کار کوي. که د یو انسان ایمان او یقین په الله تعالی باندې 100% برابر و نو د هغه به ان شاء الله په یو ورځ کې حاجت پوره کیږي. که د انسان ایمان او یقین توجه په الله تعالی باندې پوره نه و، یعنی لږه کمزورې و، نو د هغه انسان به یاره 3 ورځو کې، هفته کې 10 ورځو کې حاجت پوره شي. او چې یو انسان مکمل یعنی ناقص العمل وي، عمل هم سم نوي، ګناهونه هم کوي، نو د هغه کېدی شي 140 ورځو کې پوره شي، کېدی شي 2 میاشتو کې پوره شي. د دې مثال د دوای په شان دی. ګوره مونږه چې کله تاسو ته ډاکټر ته لاړ شو، تاسو ته یو بیماري داسې بیماري چې هغه په 10 ورځو کې بعضې بیماري ښه کېږي، بعضې په 1 میاشت کې ښه کېږي، بعضې بیماریان چې دي هغه په مطلب لا علاج وي، نو هغې دپاره مسلسل بیا ته علاج کې. نو دې وظیفې هم مثال مې اسې درکو چې دا وظیفه به هم د ایمان او د یقین په تقاضا باندې د چا په 1 ورځ کې انشاءالله کار کوي، د چا په 3 ورځو کې کوي، د چا په 1 میاشت کې کوي. ځکه چې ډاکټر زمونږ په د علاج باندې پوهه وي، الله تعالی ورته علم ورکړی وي. لہذا کم چې علمای طلبای دي او کم چې پیران صاحبان دي، نو دا د روحاني زمونږ معالجان دي، یعنی روحاني چې کم مرضونه دي په مونږ کوي، نو هغه پته دوی ته لګي. الله تعالی علم ورکړي، علم یې تکاله کړی وي، نو دوی ته دا فتح چې په 2 ورځو کې بستا د حاجت الله تعالی پوره کوي. نور یقین او ایمان په الله تعالی چې الله تعالی پوره کوي، لیکن زما دی وظیفه سره. نو زه هم تاسو دا عرض کوم چې دا وظیفه تاسو پوره توجه سره وکړئ. بعضې مرګري دا وایي یاره ته وظیفه اوږده کړې، نو مرګرو ګوره ډاکټر چې تاسو له مشوره درکړي هغه ته هم چېرته دا ونه وي چې ډاکټر صاحب ته دونه خبرې کوي موږ ته بس د ویو لیکو بس قصه ختمه که نه. ډاکټر ته په فال فریض او په پوره ډیټیل او سهار به خورې، ماښام به خورې، دونه به خورې، دونه به نه خورې، جاري به ساتي.
دا دوی به داسې خوري په نهاره به خوري تاسو ته پوره د هغه خبره پوره پیس هم موله ورکوي 1215 پیس هم موله ورکوي بیا هم د هغه خبره پوره توجه سره او دهان سره اورئ چې موږ پوه شو او بیا چې څوک پې پوه نه شي بار بار ته بیا هم تپوس کوي لهذا موږ د الله د رضا دپاره تاسو ته وظایف درکو دې نیت باندې چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو حاجتونه دې وظیفې سره پوره کړي اوس وظیفې سره ته راځو چې وظیفه به څو ورځې کوو او څرنګې به کوو نو تاسو ته هم ما مخکې عرض کو چې دا وظیفه به 3 ورځو کې دننه د هر انسان حاجت الله تعالی پوره کوي کوم چې د کامل یقین سره او د کامل ایمان سره او پوره توجه او دهان سره دا وظیفه وکړي نو تاسو غوږ شئ ها داسې کار به وکئ چې دا وظیفه تاسو کو هر ټایم کې کوئ خو دې وظیفه کې به خبرې نه کوئ خبرې پکې شرط دی چې دې وظیفه کې به تاسو خبرې نه کوئ دویمه خبره چې دې کې شرط ته هغه د اودس کې به دا وظیفه کوئ دویم شرط چې دی هغه بې اودسه به دا وظیفه نه کوئ لومبی خو دا خبرې پکې قطعا نه کوئ د چا سره هېڅ قسمه خبرې به نه کوئ دویم دا چې دا وظیفه په اوداسه کې کوئ دریمه خبره دا ده چې دا وظیفه به د ماسخوتن لمانځه نه پس که وکړی شي نو ډېره زیاته بهتره ده ځکه چې دغه ټایم کې ماشومان هم اودوي او دغه رنګې نارینه هم په آرام وي زنانه هم کارونه مارونه ختم کړي وي نو دا به د ماسخوتن لمانځه نه پس کوم وکړو نو ډېره زیاته بهتره وي دې وظیفې نه مخکې تاسو 100 پیرې درود شریف وایئ کار یو درود شریف کو درود ابراهیمی وي ډېره زیاته بهتره خبره ده که نه کوم چې موږ مانځه کې وایو کو درود ابراهیمی مو نه وي نو بیا چې هر درود شریف تاسو وایئ نو هغه تاسو ویلی شئ ها آسان درود شریف دا دی وصلی الله علی النبی الامی صحیح شوه یا صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا درود شریف هم آسان دی مخکې 100 پیرې وروسته 100 پیرې صحیح شوه 500 پیرې به لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې مخکې وروسته 100 پیرې درود شریف او 10 کې خبرې پکې قطعا چا څه نه کوئ او دې وظیفې نه مخکې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوئ عام طریقې سره چې تاسو څرنګه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوئ هغه طریقې سره به تاسو وکئ چې کله صلات حاجت مونځ وکئ لومبی به دا وظیفه وکئ وظیفې نه پس به بیا 2 رکعاته صلات حاجت کوئ ښه لومبی وظیفې نه پس 2 رکعاته صلات حاجت مونځو صلات حاجت مونځ چې دی کله وکړو دا وظیفه به مخکې کړي نو بیا به دا ټکې بیا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوة المتین دا 2 ټکي به تاسو د دعا نه مخکې ووایئ او الله تعالی ته به ښه وجاړئ ښه اوښکې به تویې کوئ انشاءالله چې په یو ورځ کې به ستاسو حاجت پوره شي په 2 کې به انشاءالله پوره شي په 3 کې به خامخا پوره کیږي او که چېرې په 3 کې هم پوره نه شو مسلمانانو تاسو ته عرض کوم درخواست کوم گزارش کوم منت سماجت کوم چې بیا د 140 ورځو پورې خامخا تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله چې 140 ورځې به الله تعالی لا پوره کړي نه وي چې ستاسو حاجت په دې منځ کې الله تعالی پوره کوي پوره توجه سره دهان سره وظیفه وکئ الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته جزاک الله خیره